د اصلاح دپاره په قرآن کریم کې دوی طریقې ذکر شوي دي. اوله طریقه ده حضرت هود علیه السلام خپل قوم ته فرمایي یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. حضرت هود علیه السلام خپل قوم ته فرمایي چې تاسو له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ، تاسو له الله تعالی سره شریک مه نیسئ، تاسو الله تعالی په وحدانیت باندې ومنئ او پر خپلو ګناهو باندې له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ. ثم توبوا الیه. تر استغفار وروسته د انسان دپاره دویمه طریقه دا ده ثم توبوا الیه، بیا تاسو الله تعالی ته رجوع وکړئ، تاسو د الله تعالی عبادت شروع کړئ، د الله تعالی اوامر پر خپل ځان باندې ومنئ او له نواهیو څخه ځان وساتئ. نو د اصلاح دغه دوی طریقې دي. یوه طریقه استغفار چې انسان به پر خپلو ګناهو باندې له الله تعالی څخه بخښنه غواړي، او که چیرې یو انسان ګناه کوي او له ګناه سره سره بیا عبادت هم کوي، په هغه عبادت کې بیا څه خوند نه وي. ځکه که چیرې یو غلام د خپل بادار نافرمانی کوي لیکن له هغه سره سره د خپل بادار خدمت هم کوي، د ده دا خدمت و هغه بادار ته هیڅ خوند هم نه ورکوي، ځکه وایي ته زما خبره نه منې او زما خدمت کوي، دغه خدمت ته دې هم ضرورت نه لرم. نو که چیرې یو انسان د الله تعالی عبادت خو کوي، نوافل کوي، فرائضو خیال ساتي، لیکن ځان له ګناه څخه نه ساتي، بیا د هغه په عبادت کې خوند هم نه وي. نو د انسان دپاره د اصلاح دغه دوی طریقې دي. یوه طریقه دا چې انسان به پر خپلو ګناهو باندې له الله تعالی څخه بخښنه غواړي، او تر هغه وروسته ثم توبوا الیه، بیا به د الله تعالی و طرف ته دی رجوع کوي، بیا به د فرائضو خیال ساتي، د اوامرو به خیال ساتي او د نواهیو به خیال ساتي.